البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى او نهي ان يقول الرجل في الماء الدائم او الرجل واردلتخ د دوو صحابه کرامنا امام طحاوی رحمت الله علیه ولسو سندونو باندې د ماء راکد بیان کړي او دام تا توای چې ماء قلیل لګي وبا چې نجاست ور پریوته په وقوع د نجاست سره علی الفور نجسی ګرځي قابل د استعمال نه او ډېری وبا چې تغییر را نشي او ډېری وبا چې دین هغه په حکم د ماء جاری کړي غندونه پکې را رواني کله نه کله خدا ګورنه کته وای چې دا کم نهرونه چې ټول پېښور شهر د باترومونو او د ګټرو د لارې ورته راوتي دي خوند رنګ بوی درې واړه بدل دي تو دا خو جاري اوبه دي د اسخا دي باندې دا صفا اوبو کې کله یو مردار شی راشي هغه 20 الاخر بیا سفر روان سندونه خو موږ تاسو کتل دا سین تاسو باندې کتل او نه چې په یو ځای باندې یو صلاتیا مړی پکې پراته دي سرونه بیل بوجي کې لاسونه بیل او بهر بوجي کې ورسره د تړې په حساب لا ستکان مچولې چې وو سره نه کېږي دال تسخاکی غریبانه دا حالت په امت مسلمت تیر شو تیریږي روان هغه سره زمونږ کار نشته غدلته دا دوه صحابهونه چې په لسو سندونه امام طحاوی رحمت الله علیه دا روایت نقل کوي د دغه دعوی د پارا چې لګي اوبه نجاست سره نجسی ګرځي او مای کثیر نه ګرځي اول روایت به د ابو هريره رضی الله عنه شیخ الحدیث سے د صحابو کې شیخ الحدیث احفظ الحدیث او د دین علا و حضرت د صوفی د مدرسې ناظم تعلیمات یا ناظم الامور دنا روایت او د آقا په قول کې دوه خبرې دي د ابو هريره په قول صيغه معروف او مجهول دواړو راغلي نها او نهیه منع کړی شوی ده یا منع کړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره چې دا خبره کړي محمول علی السماع محمد ابن سیرین د ابو هريره شاګرد د محمد ابن سیرین خور و صفیه بنت سیرین اجدن ملوی عالم وی دا منع کوله لبول وړو بولو کولو نه په ولاړو وګو کې دائم او راکت شک دی راوی ده چې دائم ویلی کراکت راکت هغه وبچ زای په زای ولاړی دی رواني نه دا باسي ډندو کې غوندې وی کنه یا وړي چې نی وی او بوی غزای کې پرته لیکن روان نه او دا چې نه هول نس په لسو کې نه یو بځای په ځای ولاړی دی روان نه دی او بیا ورپسې وی ثم د استبعاد دی پاره او عجیبه خلادا دا یتوسع معه بولم پکې کوي او دسم ته نه کوي یعنی دی یو مسلمان د شان سره دا مناسبه ده دا ډیره بعیده ده چې په لګو ولاړو بو کې امتیاز وکړي بیا ته ودس او یغتسل من یا دی هغه بونه بیا غسل کوي هلکه اوس ورپکې بولو یو غټه ډیګی ده صحیح ده چې د اوبو د خلکو جوړې کړي که او هغې کې 2-3 ساعت کې تش امتیازې وروچا واچولی اوبه ډېرې دي که امتیازې اوبه ډېرې دي ټولې نجس شوې که نه نتیجه تابع دی خسې ارزل نه مبیح او محرم راغی وی دې کې مه کوئ ثم د استبعاد دپاره بعیده ده د مسلمان د شان چې اوبو ته شد ضرورت ده او دی په یو ځای کې ولاړ اوبه دي لږې هغه کې اول بول کوي بیا یا طهارت اصغر کوي یا اکبر
معلومه دا شو چې لګي اوبه د نجاست په وقوع باندې بلا قید و بلا شرط نجس دیکھیں قید و شرط کہ طبیعت بدل و صفت دا شے پہ کنشتر بشے. وبه قال حدثنا علي بن معبد بن نوح البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل. ورد في الماء الدائم الذي لا يجري دا صفت کاشفه شو د دائم دی. دائم مانا چې همیشه ځای په ځای ولاړ دي، لا يجري بهیږي نه روان نه. وبه قال حدثنا يونس بن عبد الله الاعلى ابو موسى الصدفي قال اخبرني انس بن عياس الليثي عن الحارث بن ابي ذباب وهو رجل من الازد عن عطاء بن ميناء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه او يشرب. او بیا تینا او دسم کوي او یا اسکی تاسو بکتل وی یا نه کوم کول تجربه تاسو نه ډیر د عمر تاسو علم ډیر د زمون تاسو نه لګ عمر او تجربه ډیر موږ دا څه لیدل دي چې دا قطر دی کوی ته حساب کې ټول په دې شرعي غز باندې شپږ غزم نه تک کې سپینې رڼې وبای او ځای په ځای ولاړې وی لاندې نه بیخ نه کوټ کېږي خو روانې نه دي خلک اسکی هغې نه اوبه راوالي یو سیټ ته غسل کوي اوبه راوالي لوټه کې یو سیټ ته اودس کوي چې یو ځلې په دې کې چا بولې وکړې ته شي هر څه څکل بند اودس بند غسل بند. هغه د امام ابو حنیفه دعوه ثابته شوه چې لږې اوبه علی الفور پلیتې شوې د استعمال نه ووتې. وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث ان بكير بن عبد الله بن الاشج حدثه ان ابا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. غسل دینه کوي یو د تاسو نه په ولاړو اوبو که په یو ځای کې ولاړې اوبه وکتلې او پاکې او دی جنوبه ده دی هلته غسل نه کوي ځکه د جنابت د غسل اوبه چې دي دا وایي په حکم د نجاست غلیظ کې او د عام طهارت غسل او د اودس اوبه په حکم د نجاست خفیف کې د غساله چې ورته وایي مای مستعمل شو وی بیا یې په هغې کې غسل نه کوي. فقالوا كيف يفعل يا ابا هريره. وینو ابو هريره څنګه کې په ولاړو اوبو کې غسل ونه کې سړي ته ضرورت جناب وی داسې دیو کې تناولو تناولن دا دواړه لاسونه تلپه جوړه دغه شان ته دی په اول د پښې لاسو به راوالي چپ لاس دې ومینځي بیا د چپ باندې راوالي ښی دې ومینځي بیا د دواړو باندې اوبه راوالي لاسو وینځي په لپه دې اوبه راخلي که بل لوښی ورسره نه وي بالټۍ نه وي تملود نه وي په لپو دې اوبه راخلي یو طرف ته یې په ځان باندې اړوي. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن الحكم بن ابي مريم قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي زناد قال حدثنا ابي عن موسى بن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وكما قال ابو هريره في السند السابق. وكما حدثنا حسين بن نصر بن المعارف البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف الثريابي قال حدثنا سفيان وحدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي زناد فذكر باسناده مثله. ورد شپږ واړه سندونو سره چې کوم روایت نقل شو دام دی ابو هريره نو دا اوس چې کوم روایت راځي دام دی ابو هريره نه دا ورپسې چې کوم روایت راځي دا دوه دام دی ابو هريره نه دي د دې نه لاندې چې بیا راځي هغه دی ابو زبیر روایت په لسو سندونو باندې د دوو مبارکو صحابهونه امام طحاوي روایت نقل کړه چې په کم اوبو کې نجاست پریوزي هغه پلیتې شوې نه اودس ترې کولی شي نه غسل کولی شي نه څکلی شي واقع منع کړه د صحابو چې په ولاړو اوبو کې چې جاري نه دي مای قلیل دي
په دې کې بول ګورئ مکه وای چې بیا به اسکای نشي او داس غسل به نشي کوي. اللهم صل علی سیدنا اللهم صل